السلام علیکم ورحمت الله. تاسو یو څو ورځې مخکې وکتل په لاهور کې یو کالج کې د یوې جینۍ متعلق دا خبر خور شو چې د دغې جینۍ سره د سکول د کالج ګارډ زیاتي کړې ده، نفسیاتي هوس د نفسیاتي خواهشاتو شکار یې جوړه کړې ده او د هغې سره یې بالجبر زنا کړې ده. او دا خبر داسې خور شو چې د دغې په وجه باندې د پنجاب په مختلفو علاقو کې طلبه راووتل او مختلف ځایونو کې توړ-پوړ وکړو، احتجاجونه وکړل او ځینې داسې یوټیوبران هغې مو له هوا ورکړه چې ها داسې غلط کار شوی دی او جینۍ پکې مړه شوه او بله جینۍ داسې شوه وغیره وغیره. خو چې د هغې تحقیقات وشولو نو په هغه منځ کې هېڅ هم نه وو، هغه افوا وه، دروغ وو. د هغه دروغو په بنیاد باندې دغه هنګامې وشولې. نو د دغې متعلق موږ سره د جامعه فاروقیه حاجي آباد ناظم تعلیمات او د وفاق المدارس العربیه پاکستان ذلدیر لویر د پنینو د شعبې مسؤول مفتی شمس الامین صاحب دامت برکاتهم الناس د دې نه به څه تپوسونه دغه حوالې سره کوو او دوی به موږ ته مختلف مفید معلومات راکوي. نو راځئ چې وګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب د دې واقعې متعلق تاسو څه وایئ؟ د دې حوالې سره یو خو که داسې واقعات وشي واقعي چې دا قابل افسوس خو که په میډیا باندې داسې واقعه راشي نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی چې په میډیا باندې دا شو کولی شي چې داسې واقعه شوې ده یا داسې ظلم شوی، داسې زیاتې شوې، په دې باندې فوراً رد عمل چې دی نو دا نه ورکول پکار. په دې کې تحقیق پکار دی. د شریعت مزاج هم دا دی، قرآن و سنت هم موږ ته دا تعلیم راکوي چې کله داسې یو خبر راشي نو د هغې پوره تحقیق پکار دی، د هغې نه بعد په هغې باندې رد عمل پکار دی. په دې کې که موږ وګورو نو په دې کې ډېر حقایق دي. لکه مثال طور سره لکه څنګه چې دا موجوده واقعه ده، که دا موږ واخلو نو د ډېرو ملګرو به داسې چې هغوی به د خیرخواهۍ په بنیاد باندې او د دغې خاندان سره د خپل نیک خواهشاتو په بنیاد باندې به دا خبر شیر کړی. څه پکې داسې ملګري هم دي چې هغوی د یو موازنې په طور باندې هم دا خبر چې دی نو میډیا کې لکه بار بار شیر کړی دی چې په هغې کې لکه داسې موازنې کولی شي چې مثال طور سره دا د ګورنمنټ یو اداره ده، هغې کې داسې واقع شوې ده او که چېرته بالفرض په مدارسو کې شوې وی نو د دې به څه صورتحال صحیح ده. به هر حال خو په دې کې احتیاط ځکه پکاري چې دا یوازې دا نه ده چې یو ظلم واقع شوی ده، بلکې دې کې دې ته هم کتل پکاري چې د چا د عزت سره هم د دې تعلق دی. که بالفرض ور تقدیر دا واقعه حقیقت نه وي نو څونه هغې خاندان یا مثاله کم تصویر پېښ شوی دی او دغه تصویر یو خصوصي پوینټ دی لکه چې دغه جینۍ باره کې دوی دا خبره وکړه نو که بالفرض چا شیر کړي نو که د دغې شیر کوونکي د خور سره د دغې باره کې څوک داسې تصویر وچلوي او دا خبر شیر کړي ډېر نامناسب ده. لکه په دې کې ډېر احتیاط پکار ځکه چې دې سره د یو پوره خاندان د هغې عزت چې دی نو هغه وابسته دی. بل که مثال یو خبر داسې راشي نو هر خبر شیر کول ځکه نه پکار تر څو چې تحقیق نه شي چې د دې د وجې نه حالات هم خرابېدلی شي. لکه څنګه چې تاسو وویئ که نه چې طلباو سټرایک کړی دی، احتجاج کړی دی، کې ملکي املاک هغې ته هم نقصان ورسېږي. عرب سپرینګ چې و که نه بهر چې کوم تحریک و څو ممالک یې تباه او برباد کړل لکه موږ به داسې او ډېر لوی لوی او عظیم حکمرانان په هغې کې د مخې سره هغه ختم شول. نو زما خپل رایه دا ده چې په دې کې د ټولو نه اول لکه د هر چا په پیج باندې چې خبر راشي او هغه د ظلم او د زیاتي نو فوراً هغه شیر کول نه پکار، بلکې په دې کې چې کوم بعضې ډېر بهترین لیکاري کسان دي، لیکونکي کسان دي، په سنجیده لیکل کوي، هغه خلکو په پیج باندې تلل پکار او کتل پکار چې هغوی دې واقعې ته په کم نظر ګوري. ځکه چې د کله نه دا واقعه شروع شوې ما څو داسې سنجیده کسان وو هغه به چې ما کتل هغوی به دې په باره کې ډېر د افسوس اظهار کوي چې د دې څه پس منظر چې دی نو شته نه، لکه مطلب حقیقت شته نه او خبره دونه مخکې خوره کړل شوې. نو ډېر احتیاط تقاضا ده چې په دې کې احتیاط وشي او یعنې خپل پوره تحقیق وکړلی شي، بیا وروسته په هغې باندې خپل سره د عملي که د هغې اظهار وشي نو ښه به که واقع حقیقت وي نو واقعي چې بیا او هغې کې ښه طریقه دا چې دا تصاویر وغیره او دا څیزونه شیر کول نه پکار. که مثال د یو زنانه تصویر یا صحیح د دې نامناسب وي، بلکې په دې کې صرف د لیکلو په حوالې سره که سړی خپل احتجاج ریکارډ کړي نو ښایي، ځکه هر سړی خو په دې مکلف نه دی چې دی راپاڅي. هغې لپاره خپلې قانوني لارې هم شته چې بعضې ښه پوهه کسان یا هغوی د قانون په ذریعه باندې هغه خبره چې ده نو هغه سرته ورسوي.
نو شریعت هم دا وایي کنه چې څومره پرده چا ساتلی شي د کوم حده پورې نو هغه ساتل پکار دي نو دا پرده ساتل دي په دې کې تاسو د مفتي صاحب نقطه نظر وکړو ماشاءالله ډېر مفید معلومات وو داسې فیک خبرونو د شیر کولو نه مخکې د هغې تحقیق کول ضروري دي شریعت د نظام مطابق هم او د ملکي حالاتو د خرابېدو د بچ کېدل هم نو ډېره مننه ستاسو پوډکاسټ اورېدلو شکریه جزاک الله دې صاحب ډېره مننه